ګرانو کتونکو دغه ویډیو د سر شیر کې ما کله خو هم داسې په کلکه نه دي ویلي چې یاره یو ویډیو شیر کې، خو دا ویډیو د سر شیر کې د ثواب په نیت یې شیر کې. زه ویوز او لایک له کله هم کار نه کوم چې په دې ماته ویوز میلاویږي، په دې ماته لایک میلاویږي او په دې ماته پیدا میلاویږي. نه راته د یوټیوب نه پیسې راځي، نه د ټیک ټاک نه راځي، نه د فیسبوک نه راځي. کار کوم په ایماندارۍ سره کوم او الحمدلله الحمدلله روان دی. پیجونه ډېر بند شو او ډېر بحال شو، خو دا ویډیو د سره شیر کې چې هغه بې غیرته بیمانه ناسوره خلکو ته ورسي، کوم چې په ټیک ټاکو باندې دا فحاشي او ریاني چې کومه ده پلاوي، ورسره هغې خلکو ته ورسي چې د ایم پي حکومت نو بمي چاودنې کولې، دا پښتانه یې وجل. څه شو هغه طالبان چې نن د پښتو آیا عزت اپاماله کیږي، نن چې پښتو تار شوه، نن چې عزت تار شو، نن پښتني زنانه راوتلي په دې پېښور کې او په دې ټیک ټاکو باندې پیسې ګټي او نوي کوم ځوانان ټول دغې ته ناست دي. څوک مفتي نه ګوري، څوک مسلې نه ګوري، څوک داسې صحافیان نه ګوري چې هغه د دې ملک د دفاع د سالمیت د پرمختګ یا دغه ادارو ته خپلې غلطۍ په ګوته کوي، څوک نه ګوري. بس دغه ټیک ټاکو باندې چې کومه فحاشي روانه ده، دې ته شپه ورځ په کورونو کې زنان هم ناست دي، دغه ځوانان هم ناست او مشران هم ناست او دغه لایکونه ورکوي. ما په دغه روژه کې ما یو افسر افغان کته چې سعودي عرب ته تلو، اول ته مسافرو ته ترغیب ورکوه، زما ډېر خوښ شول. ډېر ټیک ټاک فیسبوک ګورم نه، ځکه چې داسې بېخوده شان خلک پکې اوس راغلي دي چې هغوی څه ته سوچ نه کوي، خو بس یا کنځلې کوي یا ردې بدې وي یا په کمره دننه ناست یو نن مې دا وکړل او نن مې هغه وکړل او بس ملک یې پته که. نو په دې وجه لرې یم، خو افسربان به زما د نظره تېرېده چې یاره او هغه واقعي هغه ویوز له کار هم نه کوي، هغه د پښتنو اصل نمایندګي کوي. نور هم ډېر خلک فیسبوک کې چلی، هغه په دې دور کې دي چې بس ویوز او لایک راشي او پیسې وګټم. نو د ښه سړي زه دې ځای کې ستاینه کوم، په دې ډېر زیات خوښ وم. خو زه نن دا وایم چې هغه طالبان چې په دې ملک کې اسلامي نظام نافظ کوو، آرمي پولیس ټارګټ کوي او هغوی چې کوم ملک دشمنه دي، هغوی په دې ملک کې داسې څه د لادینۍ کار کوي، د بېدینۍ کار کوي، خو ډیوټي کوي او د دې ملک د دفاع سالمیت کا د پرمختګ د تحفظ دپاره خپل د ځان جان مال د تن من دن قربانۍ ورکوي. په هغې پسې شوي ده، یو ځای کې بمي چاودنه، بل ځای کې بمي چاودنه راشي. دغې کورونو کې دا په دې کومو کورونو کې چې دا بیمانه خلک ناست دي، سرکونډی واړوه، کمیس په ځان اوچت که، دا وکه هغه وکه، حیران به شي. اوس مې یو ویډیو د نظره تېره شوه او بریک مې ونیوه چې د پېښور ښه نامې ګرامې پېژندګلونکې پښتنې ډمې، هغه ډمتوب چې موږ به ورته هنرمندي ویله، هغه فنکاران نن د دوی د لاسه هغه هم بدنام شو. هم یو فن دی، موسیقي خلک اوري، خو دا اوس چې کوم صورتحال مخې ته راغلی دي او زه په دې پښتونخوا کې په دې پښتنو پوجانو کې هم داسې نه وینم چې هغه د دې لپاره ایمان جذبه یې چې کومه ده نو هغه اسلامي وي او په دې باندې کار وکړي. زه په پولیس کې هم داسې څوک نه وینم چې په دې باندې کار وکړي. دا خلک چې کوم دي ګوره، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی، خو داسې خلک دا خو د دین اسلام نه ورپسې باب تلي دي، دا خو د یهودیانو هغه سیسټم دلته کې چلی، چلته کې هغه کلو سیکس روان وي، هغلته کې په پښتونخوا کې اوس روان دی او نوي کول چې کوم دی ځان طرف ته مایله کوي او ټول هغه خبرې چې هغوی به خواهشات ترسره کوي. مخکې به خلکو اکوله او ویډیوګانې کتلې، اوس بس دغه ټیک ټاکو ته کښېنه
هلته کې مسافر ناست دي، د هغه ځای نه شروع شوي وي، دلته کې دا پښتنې په کورونو کې ناستې وي. لعنت دی په دغه ډمو، په دغه پلیت ذات باندې. خو زه دغه خلکو ته وایم چې دوی وایي د اسلام دپاره موږ دا کوو دا کوو، ویډیو کې هغه به حلالوم او هغه به نه پرېږدم هغه به دا کوم. دا لال کې د دې خلکو پسې راوالی، د دې خلکو مخ ونیسئ. په حقیقت کې څوک داسې خبرې نه چا کړي دي، نه کوي د خپل ویوز دپاره چې ما خلک وګوري. زه په ټیک ټاک دپاره زه دغې خلکو خلاف راوتلی یم. دې سایبر کرایم یو اداره ده، 2016 پیکا قانون دی. اف آی ای په دې هکله خپل کار نه کوي چې کار یې کولی که نن 19 کیسه ما جمع کړي دی، ما 19 کیسه جمع کړي دي. د یو کیس کې ماته انصاف میلو نه شو. هندونه سخت قانون د حکومت جوړ کړی خو عملداري پرې نشته. په داسې قانون زه څه کوم؟ په داسې قانون زه لعنت ویم. هغه قانون زمونږ دپاره استعمالیږي، زما دپاره استعمال شي. زه دې پیې والا دومره کړولم دومره که نه چې موبایل یې رانه اغوستی وي، پیجونه یې راله بند کړي. ما چې په چا کیسونه جمع کړي دي، نن ما پسې هم لګیا دي، پولیس پسې هم لګیا دي، افسرانو پسې هم لګیا دي. الف خان شیرپور پولیس له ښځې بوځي، د پولیس افسرانو له ښځې بوځي. د خپل ځان خو تپوس وکړئ که نه ظالمانو. دا د انصاري دی دغه جاجا چې پکې راځي، نوم یې ما نوسر شو، اوس دې وخت کې د ایپسي کمانډنټ دی. د ده دا ویډیوګانو خلکو شیر کړی وې او داسې داسې به یې وهلې. د خپل ځان چې یو افسران تپوس نشي کولی، نو په پنجاب کې چې اوس کم خلک کېږي بیا دغه شانتې وي. نه د ځان تپوس کولی شي، نه د قام تپوس کولی شي. ستاسو په کورونو کې چې کوم دی نو ستاسو په خوا کې، ستاسو په ګوان کې دغه ډمتوب روان دي. ښه یې وینئ، په دې ایمان تیر کې، د دې لپاره کار وکړئ، په دې ملا نه رانیسي، د دې لپاره قانون په لاسو کې والی. نوې کول را روان، کول چې کوم دی کوم طرف ته روان دی. کور کې موبایل نشو کولاولی چې کولو یې کړو، نو دا چغې سورې به وي په داسې انداز کې. هله ګفټونه راولېږه، هله سرکونډۍ واړوه، هله دو که هله دو که، د ستا دو کوم او ستا دو کوم هغه نومونه اخلي چې هغه د پښتنو په معاشره کې دا اخیستل ډېر ګران دي. ګرانو کتونکو، لکه زه نور څه ویم، دې کې زه ټولې ادارې ګرم ګڼم چې تماشه یې کوي. د عمل ډېر بل طرف ته روان دی. په دې کې علما زه خو پوره ذمهوار ګڼم چې دا علما نه د ایسپروش خلاف اواز پورته کوي، نه د سودخورو خلاف اواز پورته کوي، نه د دې پاشا خلاف اواز پورته کوي. چېرته د جمعې په مانځه کې په خطبه کې چېرته واورېدل چې په سوشل میډیا سره روان دي؟ دا په یورپ کې نه دي روان، دا په سعودي او دوبۍ کې نه روان، دا په پښتونخوا په پېښور کې دلته زنانه ناستې دي، په مردان کې ناستې دي، په بل علاقو کې ناستې دي، او په یو شپه 10 لکه او 15 لکه 8 لکه روپۍ وي ګټي. مخکې به چې خیره منډۍ ته تلې، خیره منډۍ اوس پرېښودلې وي چې ډېر په اسانه طریقه باندې دا پیسې ګټو. پروا هم نشته. په دې ملک کې دا روان څه دي؟ دا ډېر خلک دا کنځلې او دا هر څه کوي. دا ما چې تاسو ته څنګه ووي چې د سایبر کرایم 2016 پیکه قانون لاندې زه ډېر زیات ځپلی شوی یم. دا قانون ما غونډ سټډي کړی دی. دې قانون کې د انټرټینمنټ لپاره د سوشل میډیا ده، دې کې به چاله غم نه ورکوې، دې کې به داسې سیکسیول داسې انداز نه استعمالوې، دې کې به داسې هیټ سپیچ نه کوې. نو موږ په دغه هر څه باندې پېښ یو. خو زموږ دپاره بیا دغه قانون ډېر تکړه راغلی، ډېر تکړه راغلی په ریکارډ باندې چې زه د سایبر کرایم والا څونه کړول یم، او ما چې کوم کیسونه جمع کړي دي 19 کیسه مې جمع کړي دي، او په دې 19 کیسو کې مې د غلطو خلکو خلاف مې جمع کړي دي، د روغو خلکو خلاف نه، د فحاشۍ خلاف مې پکې جمع کړي دي. خو ما ته انصاف میلو نه شو، او دغه انصاف ټول قام ته او پښتنو ته. نو زه یم خو دغه قانون په ځای شو که نه، او دوی کار شروع کړو خپلې ډیوټۍ ته په ایماندارۍ سره وکتل، نو په دې صوبه کې د ما نه فحاشي وشي، په دې صوبه کې د څوک داسې غلط ټیک ټاک ته مخې ته راشي، په دې صوبه کې د په ټیک ټاکو باندې داسې ناسوري الفاظ استعمال شي، نه به استعمالیږي. نو دا د فاکار مې هم ذمهواري ګڼم، دا د پولیسو هم ذمهواري ګڼم، دا د علماو هم ذمهواره ګڼم، او دا هغه طالبان چې اسلام راولو دا د هغوی اولنۍ ذمهواري ګڼم چې دې طرف ته توجه کړې، د دې خلکو نه هم خلاص کړې. چېرته یې؟
تاسو څه خلاف کوم ځای کې جهاد کوئ ولې په دې ملک کې چې کوم دی نو غیر دین اوسېږي مسلمانان دي دا د اسلام قلعه د پاکستان ته نن د اسلام قلعه په سعودي عرب کې ویل کېږي په دوبۍ کې ویل کېږي په یورپي ملکونو کې ویل کېږي خو د بده مرغه د نن ژبه کې کوم خلک اوسېږي هغه د نورو خلکو علاکار دي او دغه شان د خلکو له پرمختیا ورکوي په دې باندې نور خاموشي نه ده پکار ځکه پې زه نور خاموش پاتې نشم او نه په شپ باندې کار کېږي ځکه مې ډېرې کولو خبرې وکړي او موږ هم پکې ځان ګرم ګڼو ځکه چې موږ پسې بیا کنځلې کېږي رد بدې را پسې ویلې کېږي الزامونه او بختانونه را باندې لګېږي مور خور پلار هم کنځلې کېږي د هغې د وجې بیا موږ چپ پاتې شو غالب خان شرپو پسې د 2018 نه واله 2024 پورې دی خلکو سوسونه وي ډېر بختانونه ډېر دغه عجیبه عجیبه دی روژه کې ماله خلک راغلې زنانه خویندې میندې به راغلې هغوی به ما ته خبرې وکړې که نه یاره په میډیا خو دا وې په میډیا دا وې نو ما دا کم قسم خلک دی د دوی تربیت داسې شوي دغه ټیک ټاک والا خلک دي دغه بیخوده خلک دي نو ګرانو کتونکو دا ویډیو سره شیر کړئ چې ورسي جن ختم دی لغړ دی دنیا ته راغلو لغړ به د دې دنیا نه ځو دغه 2.5 ګزه ځای به هم په کار راځي نن دا فیسبوک یې په کار راځي نن دا یوټیوب یې په کار راځي نن دا بینک بیلنس په کار راځي نن دا پیسې په کار راځي نن بچي په کار راځي نن ښځه په کار راځي نن مور او پلار په کار راځي خپل عمل به هم په کار راځي چې هغه ځای کې په دنیا کې ماته یو اختیار میله شو او ما څه کړو دلته کې به شپه ورځ چې کوم دی درغلی به کوي آیس به خرڅوي سود به کوي هلته به لاړ شي عمرې له کعبې ته به لاړ شي سوال به کوي چې خدایه ما معاف کړې دا کوم منافقت دی دې خلکو کې ګیره به دا پرېښې وي ملاوټ په پکې کوي حق پرست علما چې کوم دی دې خلکو د لاسه هم بدنام شو حق پرست علما شته انکار دې نشته ډېر حق پرست علما شته هغه نه پرېښودل کېږي نو دې طرف ته راپاڅېدل پکار دي دا زموږ د ټولو ذمهواري ده پکار ده چې په دې موږ کار وکړو